نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د دریو کسانو عزت وکړو د دریو کسانو عزت وکړو نو پوه شه چې هغه د خپل د رب عزت وکړو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د دریو کسانو عزت وکړو نو پوه شه چې هغه د خپل رب عزت وکړو. د چا د خپل رب عزت وکړو په هغې کې اولنی څوک اولنی سپینګیري سړي چا عزت وکړو د چا د سپینګیري سړي یعنی چا چې سپینه ګیره وي مفتی ونه ویل عالم یې ونه ویل بلکې څوک چې د چا سپینه ګیره وي سپینه ګیره وي د سپینګیري چا عزت وکړو نو پوه شئ هغه د خپل رب عزت وکړو. سپینګیري نو موږ تاسو له پکار د سپینګیري عزت وکړو. دویم نمبر چا چې د عادل بادشاه عزت وکړو یعنی د ملک حکمران دی عادل دی انصاف کوونکی دی چا چې دغه انصاف کوونکی عزت وکړو دغه انصاف کوونکی عادل بادشاه عزت وکړو نو الله رب العزت فرمایي لکه دا چې زما